نه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانې کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لږې بڼکې پکار دي او توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه یې وه. چاته چې تاسو مولا چرګک وایي، خدای خبر چې مولا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما پې پوی کوي، یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم. چې راغی څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویښتو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورک وې. هغه وی او سلیمانه ویښته مې د ډېر راح که مړ دې کړم، زه خو دې د ویښتو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پیش یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیش یې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي ترې وغوښته او په ډېرې عاجزه یې ورته وویل چې ته چېرته وې. هدهد مارغه ورته وویل چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه یې د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا اے سلیمانه داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه. دړه نه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان، انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وایي که نه انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان. او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علی په ما د خپل بادشاہي او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته مسلمانه شه.
او به کې ستاسو بادشاهان دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چې تپوزي مې تپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا هغه ته به ووایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وایي ور بادشاہ دې ته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا وځه ورځ یو سړی راغی یو دعا راته وکړه مال څه اوس د اتیاو کالو به ویل دلته یو جنایت 15 کاله عمر به وي چې پلار یې زړه نرم شي چې مال یې راکړي خدای دې بیخ بنیاد وباسي او دا کار زمونږ د قبایلو کې ډېر زیات د 14 کالو جنایت به او یو کړپن ته به ورکړي پښتون نوم مال نشته پښتانه نشته دا د پښتو مختو ټکی چې تاسو اخبار کې ګوري زه د دې ټولو نه مخکې حامي یم زه پښتون یم او زه به د پښتون ټکی هله منم چې د پښتنو ښځې په کور کې کښېني ته پوه شوې په خبره د کوم پښتون ښځه چې بار سړي بویل پښتون نه پښتانه نشته او یا به مې لیونی شوه په ترجمې باټینګڼه غواړي کم سړی چې په خپلې لور پیسې واړي او خرڅه یې کړي دا لور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی د وینځو په صف کې او دعا به کوي چې خدای مور او پلار مې په وواړه جهنمه کې چې زه یې خرڅه کړې وم په دنیا کې او زه اوس د وینځو په صف کې ولاړی خرڅول خو د وینځو کېږي د اصیلو خرڅول چېرته دي بل ورسره دا شرطونه لګول دومره تولې به سره درکې او دومره به جوړې کې او دومره به فرنیچر کې او ډبل بیډ به جوړې او پلانې به کې او ډینګرې به کې او ډینګرې به دا شته په اسلام کې دا ټول په دې قهر اخته دي که نه دي اخته هېڅ نشته دا مې 2 لکه ځل ویلي دي چې د ټولې دنیا پښتنو او د ټولې دنیا مسلمانانو دا واورئ کلونم د یو پیسې مطالبه وکړه د یو پیسې یا د جوړو یا د کالو مطالبه وکړه تاسو د جناب محمد رسول الله دشمنان یې بی بی فاطمه خاتون جنت وا داغه وعده چې کېده حضرت علی نه که پیغمبر مطالبه کړي یا د جوړو جامې نه وي وینځلې جامې کالی نو د کجورو د پاڼو کړای جوړې کړې په غوږونو کې ورته واچولې بنارسای نه وه نو د ببرې شړی د چیلو د وژغنو د جوړې کړې شړی لپټای ور په سر کړه او نکاح وتړی او جنکای ور سره کړی د حضرت علی کور ته یې واستوله واده دی ته وایي نن زمونږ د ملک ښځه او سړي ګوره دوی ساري دا د دوی ودونه دا خو لعنت دی دلته مې لس ځل ویلي دي بعضې وخت کې ما له جمعې په ورځ خلک لاسونه راکړي چېرته واده نه راغلی چې لاس داسې کوم د وریجو بوی کې راشي نو ویې نه پېژنم کینې په د یوه مخ یا پټاخم ته وباسم چې وریجې دې خوړلي د واده چې ما له لاس رانه کړي عزیزانو زمون وطن کې یو ښځه و سود به کولو